والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خیال لی پرون سلسلہ دا بیان سب بیان معنات ما تدیوی چی حکم صادر وی دا شریعت نو علت و لگوری فقہا و مجتہدین چی علت دا دیسی سلسلہ مارته یو مثال خودلو چې تاسو به پیش یو سړیو په نهار د رمضان کې جما کړو د شذینې سره او بیا هغه جړلې سره نه وختو کله او حضور پاک ته وی حالت تو اهلک تو نا او ته حکم د کفاره وی بار بار په بخاری کې راشي نو دا حکم د کفاره پس بنا ده د څه چل کړو دلته ډېر اوصاف دي صالح دا علتیت تی سندی کونو عرابیان کہ یو سڑی شہری سڑی وی عرابی نوی دا کارو کی کفارہ با پی لازم ای کبنی معلومہ دا چا عرابی وصف معاصر نوی چغی والے کہ یو سڑی چغی نوی پا حرام روانی کفارہ با پی رازی که نرازی سرنے ویختون خکر کسری سرنے ویختنو باسی کفارہ با پی رازی کبا نرازی او حلق تو احلق تی ہوئے دا اوصاف دے تطوردی اوصاف وی یعنی بنا دا حکم دا کفارے پا دے لگون نشکے دے کسڑے عرابیوی کشیروی کسڑے چغی وی کنوی کسڑے ویقتو دا سرنا باسی کنو باسی دے بانے ہو کفارہ بنا نا کفارہ پا دے بنا دا چی دا دے خپل شیزینے سارا پا نهار دا رمضان کی تطبیق کرنے تقاضے پورا کرنے اس شوافے او حنابلہ تا قضای پوری ورسیدل نو کونهو مجامعا فی نهار رمضان دا علت دا کفاره دے ناغیوی کفاره صرف پا صورت دا جماع کشتا پا صورت دا اکل و شرب کنشتا نو کچا خوراک و اسکاک عمدنو کنا ناغیبان کفاره نازی کفاره پا خیاس نثابتی نو چونکہ صورت دا جماع موجود شوی دے نو اکل و شرب پا قیاس کولی نشو امام ابو حنیفہ اغوائی چی دی جماع کسی چل لے دا سڑیف پل خدا دا نکاح ور سر شوی دا پا شریعت کی دا جماع دا شپی و دروازی فرق نشتا نو که سڑی دروازی جماع اکڑا نو پا دا کفارشتا و که دا شپی اکڑا کفارا پی نشتا چل پکی سرے نو فقیه دل تمالمی چی دا غا نظر اچھتے فقیه دامئی امام ابو حنیفہ چې دغه خزه کده د ماخام نه پس وته کړي و اسپکینو او چې نهار کې وته کړه نو کفاره پکې لازم شو نو د په دې فعل کې یو ګناه ادا شو هغه دا چې دې یو عمل نه ممنوع په نهار د رمضان کې هغه قصدن د ارتکاب وکړه دا څه نو کنه نو چې څنګه د جماع ممنوع دي نه د دوه نور سيزونو ممنوع دي اکل او شرب نه نو که اکل آمدنو کنو ام پی کفاره لازمی گی دا اثبات دا کفاره پا قیاس نده دا اثبات دا کفاره پا تنقیح منات ده اغیلت دا کفاره منگا ارتکاب دا امر محظور ویو پا نهار دا رمضان کے او اغیلت دا کفاره خصوص دا جماع وی نو دا اغی نظر جماع پوری ورسید زمون ورپس نظر لگ مخیلا دلتا مالک سے امون سر یاده تطبیق پہ درتا پا حدیث کی رستو کم کچھ اول میں پیش بے پبل صورت کے را سرٹون مرگری دی نام ارتبیلو چی سید الکائنات توی نہا ان یقضی القاضی بین اسنین وہو غضبان حدیث تے قاضی با دو کسانو منز کے فیصلہ نکی چی غصائی نو ظاہر علت خو غصہ دی حکم دا عدم قضا پا غصہ بنا رہے اور غصہ کسے چل لے چھ شریعتی دا قضا نہ مانا گئے امانا تگو غصہ کی چل دا رہے چھ دا سڑی ذہن پورا کار نہ کرے غصہ پا عقل غالب رہا غصہ پا دین غالب رہا نو چھ عقل مغلوبی دا وقت و دین مغلوبی چھ غصہ راشی خز طلاقہ کی بے وجہ جب غصہ راشی پا دو مرلے رور مسلمان مڑکی چی بے پشپیتی جی ربا نخلاسی عقل امکار نکی دین امکار نکی دین ورتداوی چی علکہ دا خدا سے خبر نہ چی تا پیدا مسلمان وجہ نو
نو غصې وخت کې عقل چونکې کار نه کوي نو دی به د مدعي مدعی خبره سووري په وضاحت نو فیصله به حق څنګه وکړي جذباتي وي د دې وجه نه مراد تینا هر حالت مشوشه د ذهن دی که خصوص د غضب وي که خصوص د غم وي که خصوص د جوع مفرط وي که خصوص د عطش مفرط وي که خصوص د مرض مفرط وي مرض وي سخت لوګه وي سخته تنده وي سخته غم پی راغلی سخت زوی مړ شوی دی ښځه یې مړه شوې ده قاضي دې دغه وخت کې فیصله نه کوي ټول امامان موږ سره مرګي وي نس پورې علتونه نس معنی ته وکتل نس کې خو غضبان معنا د غضبانه راوست لکه په جماع کې خصوص د جماع ته مالک صاحب اون کتل هغه معنا ته چې په جماع کې ادا کیږي نو دې ته تحقیق معنا وای راځي چې دلته وګورو وربک فکبر دا رب تکبیر ادا کړ نو دا الله اکبر ولې سبب دا افتتاح د مزد الله اکبر کې څه ادا کیږي د خدای نوم واغشته شو په تعظیم سره نو مونږه خصوص د الله اکبر نه هغه معنا د الله اکبر راوښته چې علت د تحریم ذکر مشعره به تعظیم الله او الله اکبر دا غي او فرض چې په نص حدیث ثابت ده هغه معنا فرض کړه او خصوص د الله اکبر واجب کا دارنګ تحلیل او تسلیم فسلام ول تحلیل لازم ذکر واسطه د خلق سره لدی دا هغه حریم د مونږ نووت خلق سره السلام علیکم نو سلام کې قصدن خروج راځي په عمل د مصلی سره د سلام نه معلومیږي دا چې علت د تحلیل خروج بسنع المصلی دی دا تسلیم دا غي او فرض دی نو حضور مبارک یو فرض ذکر کړی دی اعتبار معنا لري نو مونږ مخالفت د حدیث نه نه کړي هغه علت د حدیث ته مکتل معنا د حدیث شریف ته نو په تحریم او تکبیر کې دا درې وړ امامان مخالف او په جماع کې را سره مالک سے بیا وځي شو او په غضبان کې را سره ټول یو ځای ازمونږ اصول ما یو اصول دي چې معنا راوښته دي ټول زینو کې معنا له اعتبار شو هغه مذکور له اعتبار نشو هغه یو فرد شو د افراد لکه غضب یو فرد د افراد د حالت مشوشه نه او جماع یو فرد د افراد د ارتکاب د محظور نه او سلام یو فرد د خروج بسنن المصلین تاسو وایي که په نو موږ منات توکړو یو سوال دی د طالبان چې الله اکبر په دې کې بل نمرا شي په دې معنا خو پیګو چې د خدای تکبیر او تعظیم پکې ادا کی خو تاسو چې خروج بسنع المصلی فرض ده نو سنع المصلی وکړه عبادت نه کله وسړی باد واچي ډنګ نو فرض خو په ځمن د عبادت کې پکار ده نه په ځمن د غلطو سيزونو کې خبرې بو کې قهقه بو کې نو تاسو خروج بسنع المصلی ته فرض وای سواده خروج بسنن المصلی خو عبادت نه کله بعد واچي قصدن صاحبین قصدن نه وای صاحبین مونږ کې به اختیار او د سمات شو کنه خو چې فعل دغې کړی بس کافی نو د دې وجه دا چې یو حدیث مبارک تمام د موږ بنیادی په قاعده او په تشهود دی اذا قلت هذا وفعلت هذا فقد تمت صلاتك معارض حدیث راغلی خدا خروج بسنن المصلی لفظ د امام ابو حنیفه نه نقل نه دی دا یو بل حنفی بردای عالم دی هغه نقل علماء وی دې تفرض ویل مطلب دا نه چې شکل د عبادت دی مطلب دا چې تمام د فرضیت په یو عمل قصدن برازي یو راز د ختم دو دمو مثال یې سره کله قصدن دا سکارو کو نه دی مجرم دی ځکه دی په سلام وزي او ترک د واجب مجرم دی خو بعد سره مونږ ختم شو دا نشویلې چې تلار شو دسو کا او دوباره سلام وګرځاو دا واجب مثال د صورت نوعی دی او د فرض مثال د ماده دی دا نه دا غواړي چې دا ماده په زمن د دې صورت نوعی کې خاصه ادا کا نو تا ماده ادا کړه خو په زمن د صورت نوعی کې ادا نه کړه نو ته ګناهګار په ترک د صورت نوعی
نه په ادا د ماده خاصه. یو مثال ته مکه سړی چې روزه ونیسي نو ماښام کې به روزه ماتوي که نو حکم خدای چې په حلال څیز مات که او ته د چا نه کجورې راوړې په زور سپیو حرام رشوت او ویې خوړه روزه ماته ده که نه ده ماته. اوس که ته وایې نه روزه نه ده ماته چې څو پورې بل حلال څیز نه خوړلی نه مونږ وایي نه روزه ماته ده خو دې په دې عمل ګناهګار دی چې په حرام یې روزه ماته کړه. نو یو خروج د مونږ نه راغی د مونږ نه خو خارج شو خو ګناهګار په دې دی چې ته په غیر شرعي امر باندې ځان وښکه. نو دې ته فرض ویل دا څه د عبادت په وجه نه دی معنی دا چې تمام د فرایضو په دې عمل لاغې لکه تمام د روزې په خوراک راځي اگر چې حرام وي نو ګناهګار په یو حیثیت پورا کېدل د عبادت ته په بل حیثیت دی. نو تا په قاعده کې ټول قاعده دې وکړه هر څه دې وکړه اخر کې دې ډنګ وخت نو مونږ دې تمام شو خو ته ګناهګار پدې چې غیر شرعي طریقه دې اختیار کړه. خبرو پیږه الحمدلله. اوس دغه شان دی مونږه خیرات فرض وایو په مانځه کې کړه او خصوص د الحمد سو وایو واجب وایو. اوس کې یو سړی الحمد پرې خو دا او قل هو ویلا فرض ادا شو کړه خو دې مجرم دې پس په ترک د واجبو نو دا مونږ وایو چې مطلق خیرات فرض دی خو ته دا مطلق خیرات په شکل لفاتحه او د صورت کې ادا کا. مطلق خیرات یو ماده حیولم دا تانه غستی شو چې په زمن د فاتحه او د قل هو کې ادا کا نو په ترک د صورت نوعی باندې ته ګناهګار دی. په ادا د ماده او د ادا د حیولا سره ته ستامن شوی دی نو په یو جهت ثواب دی په یو جهت عذاب دی. او سړی منځ که په پردې ځمکه کې په اجازه ته منځ یې شوی دی که نه شوی خو دې ګناهګار دی په دې چې بغیر اجازت یې په پردې په پردو اوبو د اودس وکړه نو تا ته یو فقیه هم دا نه وایي چې ستا اودس نه دی شوی اودس دی شوی دی منځ دې پې کېږي خو ته ګناهګار په بل جهت یې چې استعمال د پردو مور بغیر د اجازت ته مې وکړه. نو کله یو جهت د ثواب وي د فراغ د ذمې وي او بل جهت د ګناه وي پیږه الحمدلله. نو شروع د مونږ په الله اکبر کې په بل باندې کې ذکر صراحتا ذکر دی او کبل دی ادا کړو فرض دی ادا شو او په ترک د واجب مجرمه او ته په ډنګ باندې وته نو په فرض ادا کېدو باندې خدمت فراغ وشو او ته ګناهګار په ترک د واجب او ترک د واجب چې سړیو کې نو ادا پکې واجب وي او کله ونه کړه نو فرض دي شوی. دا څلور مسالې شي. پنځمه مسله چې د فقها پکې اختلاف ته دا یاد لري اس مسله د مفهوم موافق ته او د مفهوم مخالف. دا زموږ وطن کې نشته نور علما باندې مفهوم موافق ته وایي دلالت د یو معنا دلالت د یو حکم په یو معنا چې مطابق د معنا راغی سره په دلالت مطابق سره او مفهوم دیته و چې دلالت د یو حکمي په ضد د معنا مطلوبه. نو مفهوم موافق او مفهوم مخالف دلته مثال خیر خدای پاک وی ولا تقل لهما اف مور پلار ته اف موایا نو چې اف معنا ده نو ضرب معنا ده کنه ده دا مفهوم موافق ده. او مفهوم مخالف دا چې کرام او عزت او کا نو دلالت د نص په ضرب باندې دا مفهوم موافق ده او په عزت باندې دا مفهوم مخالف ده. دی مفهوم موافق ته فحوى الخطاب ويلته په اصول کې په عربو کې او مفهوم مخالف ته دلیل الخطاب وي. جګړه پدې کې چې مفهوم مخالف حجت شرعي دي کنه مفهوم موافق خو دې ده. نو على العموم قاعده دا چې مفهوم موافق حجت ته په اتفاق سره او مفهوم مخالف حجت نه غني احناف په شرعیاتو کې دا غي حکم به مسکوت عنه وایو د بل دلیل نه به معلومه. اوس د عزت حکم اگر چې دلته صریح ته معلومیږي
خدا دا نور و احادیث و دا قرآن دا آیتون معلوماو. البته مفهوم شرط زمون پنیز معتبر ده، مفهوم به لس قسمه ده، دا غی پنیزم سم معتبر ده سن ده معتبر، زمون پنیز طول نه ده معتبر پر شرعیاتو، یعنی محتاج یا نکتی و قید دوی او دلیل شرعی نه ده. دا اولی مون شرعی نه من مون وی کلا اغراض دا شعری دیر وی اگر دیر گیدی شی نمونگا حجت نگنو ذکر دلالت دا نس پائے باندے سمنسوس نوے. مثال ہے چھ پیش ہے خدا پاک وی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، خدا لدیر شریکان مگردر منطوق داد چھ دیر شریکان مگردر او مفہوم داد کدیر نوی نو خیر دے یو بوت او دو بوت خدسا حالات خدای پچما ذکر کرده ده فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. منطوق دار چې خدای له ډېر شریکان وای، مفهوم دار کې ډېر نی یو نو خیر. یو طالب ته الګ دل شلو په مو ورکاو، مطلب دا چې بخ ورکا کړ شل مور کا روانیونه اوس دلته مفهوم غي معتبر نه وای، ځکه دا فیسوک نه وای چې یو شریک خدای را روان. ذکر د جمع ولې شوی دی مونږ بل راز دی پکې د مفهوم د وجه نه دی، دا قید په اعتبار د واقعي سره دی، یعنی هغه ذات یو شریک نه لري هغه له تاسو به اندازې شریکان مقرر کړی دي. نو دا قید د جمع په اعتبار د واقعي د عربو چې هغه ډیر شریکان مقرر کړو، دا مراد د آیات نه چې ډیر مکوي یو نیم خیر دی. پېښ کړه نو دې تقید واقعي وي نه قید احترازي. که قید احترازی که به مفهوم معتبر. یا بل مثال برده خدای پاکوی ولا تکریو فتحیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسن لتبتغوا عرض الحیات الدنیا وما یکرهن فإن الله من بعد اکراههن غفور رحیم. وبین زبان زور د زنا مکوي ان اردنا تحسنا کاغه پخپل پاک دامانی غواړي. سورۃ نور آیات ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء فوینزو زنا مکوي ان اردنا تحسنا کای بخپل پاک دامانی غواړي. دا قید شرط. اوس مفهوم خدا منطوق چې مکوي پر دا کای پاک دامانی غواړي، خو مفهوم دا کای وی خیر د پاک دامانی نه غواړي نو به کوي. دا قید څه فائدہ ده؟ که پخپل وینځه زنا ترازی وي نو بیا پې کولی شي. زنا خو مطلقا بنده ده، که هغه غواړي که نه غواړي، که تحسن غواړي که نه غواړي، او خدای قید دی تحسنا ویلی دی ولا تکرهوا فتياتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا. نو دا قید دلته احترازی نه دی، دی قید ته واقعي وي، یعنی په واقعه داسې شوه چې څه کافرانو او وینځي مسلمانان شوه نو پاغي به پزور زنا کوله د مزدوره هغه به موږ نه کو دی په کوره. نو دا قید په حسب د واقع راغله چې یا به خوندو یا به غیرت تاسو د وینځنم بیکاره چې وینځم زنا نه خوخي او تاسو به پزور کاره. نو دې قید ته تقبیح قید وای شرمایه الکه دی آرام نه خوري او ته په خوره. دې مطلب دا نه دی چې هغه خوري نو ته په خوراوه نه غستانه دومره هغه کې غیرت شته چې آرام نه ځان بچ کړي او تا کې غیرت نشته. نو دا وینځي چې تحسن غواړي په هغې مه کوې. نو دا قید د مفهوم مخالف دپاره نه دی، دا قید واقعي دی او د تقبیح د صورت دپاره. د دې وجه درته معلومه شوه چې کله مفهوم مخالف هغې کې نور غرضونه او اغراض د شارع متعدد دي نو مونږ ضد د حکم په ضد د منطوق کې نه وایو، البته محتاج وي یو نقطې ته، ځکه قیدونه په کلام د شارع کې ابس نه وي. نو قید دغه دی چې تقبیح د واقعې ته اشاره ده او اندازن کې صورت د واقعې ته اشاره ده. خدای پاک کوئی بل مثال درته خیر ولا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه.
سود مخوره سود در سود. نو سود خو مطلقاً بند او خدای وی دو چند سود مخوره. نو د دې مفهوم ولې داوی که یک چند وي نو خیر دی، نه د اخر په حسب د واقع دی. هغې به سود باندې سود اخیسته، بیا که هغه سود برسته شو نو خدای پاک ورته وي سود در سود مخوره. نو اصل سود هم بند دی او سود در سود هم بند دی. د عقید مفهوم مخالف نه لري، نه معتبر دی. هغې به را سره دا وایي دا چې تمام مثالونه خول دا ټول اتفاقي دي او دلته مفهوم یو معتبر نه وای. دغه شان مونږه په بل ځای کې معتبر نه وایو، یعنی په حکم د مسکوت عنه وایو. ما ته د ایران طالب شافعي مسلکه او شوافی په دې ډېر کلک بحث ولاړ، بس نه کوزیدو. ما ته وایي مفهوم مخالف ولې احناف نه مني؟ ما دلالت د کلام په مفهوم مخالف دلالت عقلی محض دی او عقل اثبات د شریعت نشي کولی. بس وی باز پیش پیو کنو قابلو عقل خو اثبات د حکم نشي کولی، بیا پیغمبرانو ته څه ضرورت؟ نو ما وی دلالت د کلام په منطوق دا دلالت لفظي وضعي دی او دلالت د کلام په مفهوم دا دلالت عقلی محض دی او عقل اثبات د شریعت او د حکم وسوی باس پیش پیږه. تاسو پته نه کې بدیل میزان پیریو کنه دلالات او اقسام درته معلوم دي. راولار شي دلته کې دا قاعده جاری کې دا احناف فقه ډیره باریکه. دلته دی وای ربک فکبر، دا دغه تحلیل حتی تحریم حتی تکبیر و تحلیل حتی تسلیم. د دې په معنا دي ښا یو مفهوم موافق دی بل مفهوم مخالف، ځکه صيغه د معرفي دي او حصر د طرفینو. مفهوم موافق دا دی چې تحریمه د منځ الله اکبر دی، دې دلالت کوي تحریم او تکبیر جمله موجبه ده، مثبته ده، خبریه ده، نافیه خو نه ده. خدا وین چې بغیر د تکبیر نه تحریمه نشته، دا د دې حدیث معنا ده که مفهوم مخالف ده. وتحلیل حتی تسلیم، حلال دل د منځ په سلام راځي. ټیک ته دا مونږ به سره چشم منو. حنفي دا نه وایي که سلام علیکم چې وایي مونځ ختم شو، او احناف دا نه وایي که الله اکبر چې وایي افتتاح د مونځ شو. نو دوی وایي مفهوم مخالف دا دی چې بغیر د سلام نه تحلیل نشته. نو مونږه مخالفت د منطق د حدیث نه کړی دی که د هغې هغه مفهوم هم نه دی منلی. منطق لا خو وایي تحریم و حد تکبیر، تحریمه د من الله اکبر دی بسار و چشم. اوس دا ویل چې بغیر د الله اکبر نه تحریمه نشته، دا خو منطق د حدیث شریف نه دی، خو مفهوم دی او مفهوم مو حجت شرعی نه ګڼو. او تحلیل و حد تسلیم، تحلیل د من په السلام علیکم راځي، مونږ وی بسار و چشم دا مونږ ته منظور دی، خو دوی بغیر د السلام علیکم نه تحلیل نه راځي. نو دلالت د دې دو جملو په دې دواړو معنو رستو مخالف باندې دا د قبیلې د دلالت د منطق نه دی که د مفهوم نه دی. او مفهوم هم منو نه حجت شرعي نه ګڼو. نو مخالفت د حدیث له مونږ کړی دی. ما تاسو نور وړو مذهبو چا تپوس هم کړی سا چې دوه حدیثانو منځ کې تعارض راشي نو څنګه وایي. دا خبره هم شروع کړې وه که نه، خو دا اوس هم یاد لرئ چې ځکه نن د زیارت ورځ ده او د جمعې شپه ده. تاسو وی الحمدلله خو دا د نوې رڼا ملا چې که نه دې ځان ته ډېر بې موحد وي. پام کوئ که چا د جمعې خیرات وکړو نو څلوېښت ورځې به یې مونځ نه قبلېږي. هلکه دا ولې وایه زه نه وم. دا د باجوړ مولا او کنړ مولا وایي او لغمان مولا. ته مو د لغمان نه هلکه ورته وایي هره شپه کوې د ځناور بچو. نو مسله به هم حل کېږي او خیرات خلک دومره کېږي زموږ ژوند په خیرات. دا ورته په بخاري شریف کې راشي جمعې ورځې ته خوشحالېدل سنت دي. وکنا نفرح لیوم الجمعة لطعام ذلک. په مدینه منوره کې جمعې پر ورځ خیرات دی د مانځه نه پس موږ به پکې تلو. دا راپسې راوړه جمعې هلکه پرېږده چې کوي ځناور. جمعې خیرات په بخاري کې راغلی دی بار بار. نو جمعې شپې ته خوشحالېدل سنت دي ښه، دا په حدیث عمل دی.
الحمدلله. نو چې دو حدیثینو کې اختلاف راشي دا ترجیحات خپل امورم دي، 50 اتفاقی دي او 50 اختلافی دي. اسباب د ترجیح د دو حدیثین متعارضین سل پوری دي سل. وزارت دا مشهور وي چې د پنځلور واړو مذهب فرق ته معلوم شي. حضرت امام مالک سے بھی چې دو حدیثینو کې تعارض راشي نو زه عمل پاغه کوم بما وافق علیه عمل اهل المدینه، چې په کوم باندې د مدینه د خلق عملي. ځکه د مدینه خلق د مدینه باشندگانو او د حضور د غوان خلقو او نبی کریم سره جون تیر کړي تر وفات پورې هغه د هر ادا او کلام د نبی کریم نه خبر دی. د بل حدیث بس کوم بچکم باندې د مدینه عملي زما باندې زغه عمل د دې وجه نه تعامل د اهل مدینه اکبر حجت ګڼي. دې مسلک د شافعی صاحب چې حدیثو کې تعارض راشي اعتبار اصح ما فی الباب لره چې چا سند قوی وي او صح. د دې وجه نه په شوافیو کې تنقید او بحث په سند باندې زیات ته ناغي اصح ورپسې صحیح ورپسې حسن به حسن لغیره بدغه ترتیب دم او اکثر محدثین په دې روان دي او زموږ وطن کې غیر مقلدین هم په دې روان دي. اصح ما فی الباب بخاری کې رفع الیدین دی او په طحاوی کې ترک رفع الیدین دی او ترمذی او ابو داود. چونکه رفع الیدین حدیث اصح ما فی الباب د عمل پای کوي او د ترک رفع الیدین هغه درجه صح نه دی نو پای عمل نه کوي. صرف سند تګوري دا څوک شوافی. دیم مذہب د امام احمد سے دے. امام احمد سے وہی پٹول و حدیث و عمل پکار دے کہ اصح بھی کہ صحیح بھی کہ اصح نہیں صحیح باندې با عمل نہ کہ حسن بھی کہ حسن لغیره بھی ټول اقسام د مقبول لے ولی کلام د مصطفی پر دے. اور امام ابو حنیفه دا وی نو امام احمد سے اور امام ابو حنیفه دا وی چې په جميع روایات باندې با عمل کې مهما امکانا. دا سند خلاره د وصول لی چاته په قوي سند رسیدلی چاته په کمزورې ته کلام د رسول الله فعل د رسول الله په حیثیت پر تګورا یو راوی بده او پنس کمزوري د بل پنس بقوي وي هغه ورته صحیح وي دا بل ورته ضعیف وي. دا امور اجتهادیه دي. خپل امام ابو حنیفه ته ډیر محدثین ضعیف وي. امام مالک سے باندې اسحاق محمد ابن اسحاق اعتراضات تھے. شافعی سے یحیی ابن ادریس ضعیفین. امام احمد احمد ابن صالح ضعیفین. امام بخاری ته ډیر محدثین ضعیف وي نو پاتې شو. نو امام ابو حنیفه او امام احمد سے وہی پټولو روایات عمل پکار دے مهما امکانا. دا ګورې سو زیات عاملین بالحدیث دا دو امامات. بے دید دوارو فرق سره چونکہ امام احمد صاحب کی تفقه کم دا پا نسبت دا امام ابو حنیفہ نو آقا دا مختلف روایات رازی پا حسب دا اختلاف دا حدیث سره. یو حدیث کی دا چی لاس دل تکیر بل حدیث کی دا چی نم دا پاسا کیر بل دا چی نم دا لان کیر اگوی دری وارا رواد وان احمد فیه روایات سراس. پہارا مسئلہ کی منفق حنبلی ویلے دالتا وان احمد فیه روایات نو هغه روایات مختلف کړي دي په حسب د اختلاف د احادیث. امام ابو حنیفه دا کوي او امت تخبا یو لا عمل خ چې ته دري ورا کدای دا غبا په اشتباه راشي. امام ابو حنیفه جمع د روایات کوي علی مسلک واحد تعویل پکیو کې لوړه جوهر تراکاږي. امام ابو حنیفه تطبیق د روایات کوي په یو محمل حمل کې. امام احمد سے تطبیق د روایات نه کوي هغه مسائل او روایت مختلف نقل شي او عمل دوړو اصول دار چې پټول احادیث په عمل نو دا دوړو په فرق پیښ وکړه. د دې وجه نه احناف په مذهب کې تعویل زیات
او د احمد سے په مذهب کې روایت ډیر دی په یو مسله کې. شافعی سے په اصح ما فی الباب عمل کې نورې پرې خو دا اصح تراواغش دا صحیح دی ولې پرې خو دا حسن دی ولې پرې خو بس وی اصح ما فی الباب. امام مالک سے ما وافق علیه اهل المدینه باندې عمل کوي بس ته کوشش دا خبره یاد لرئ.